السلام علیکم ناظرین، زباچا خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. په دې سوشل میډیا باندې یو مفتی صاحب وایرل شوی دی او هغه د مخکې نه ډېر زیات مشهور دی، هر څوک یې پیژني او هغه د څه تعارف محتاج نه دی. هغه د قرآن او د صحیح احادیثو مطابق داسې بیانات کوي چې په هغې باندې لوی هم پوهېږي او وړوکی پې هم پوهېږي. د عامو عالمانو خو مونږه په تیاره کې ساتل یو، مونږ ته صفا خبرې نه دي کړی او حق یې پټ کړی دی. نو هغه داسې د قرآن مطابق داسې خبرې کوي او د صحیح احادیثو مطابق چې هغه سړی واوري نو هر انسان هغه پیژني چې دا خبره صحیح ده او که غلطه ده. نو هغه د جادو متعلق یو بیان کړی دی چې د جادو څه حقیقت دی. نو هغه وایي چې کله هغه خو ډېرې زیاتې خبرې کوي، خو زه درته به لنډه باندې دا خبره کومه چې هغه وایي چې کله د فرعون او د موسی علیه السلام په جادو باندې مناظره جوړه شوه او خلک د غرمې په وخت باندې ټول راغونډ شو. نو چې کله راغونډ شو هغه چې کم ډېر سینیر جادوګرانو هغه راغونډ کړه او هغه ته وویل چې بهی زه به تاسو هغه ورته وویل که چېرې موږ دا مناظره د موسی علیه السلام نه وګټله نو بیا به موږ له څه انعام راکړې. نو فرعون ورته وویل چې که تاسو دا مناظره او دا دغه د مقابله د موسی علیه السلام نه وګټله نو زه به تاسو په د خپل دربار کې یو خصوصي درجه درکمه او تاسو به زه وزیران او مشیران کمه. نو چې کله د غرمې په وخت کې د ساخ په وخت کې د مقابله شروع شوه او وخت یې ټاکلی و، نو کله چې جادوګرانو د خپلو امساګانو نه په دغه باندې نظربندي کړو او د ماران د موسی علیه السلام ته ښکارېده چې د ماران د جوړ شوي او خوځېده. نو چې کله موسی علیه السلام دغه وکړو، الله ورته وویل چې ته اوس د خپله لاټۍ ور وغورځوه د امسا. نو هغه چې امسا ور وغورځوله نو هغه ټول ماران په یو خړپ کې دغه کړه او بیا ورته موسی علیه السلام لاس کو او هغه امسا یې راواخیسته. نو دا خو ډېره اوږده خبره اتره ده، خو په دې باندې مفتی منیر شاکر صاحب بیان کړی دی او هغه دا وایي که چېرې د جادو حقیقت وی نو د جادوګرانو به دا مقابله ګټل وی، نو چونکې دا حقیقت نه دی او دا اسی د نظربندي ده، نو په دې وجه باندې موسی علیه السلام دا مقابله وګټله او چې موسی علیه السلام باندې جادو څه اثر نه دی کړی نو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې څنګه اثر وکړو. نو د دې متعلق د قرآن نه ډېر دلیلونه ویو او ډېر دغه ویو. نو راځئ چې موږ د مفتی محمد منیر شاکر صاحب دا به هم واورم او تاسو هم واورئ. راځئ چې دا بیان واورو. مسلمان استا علماء هم دا عقایدونه نه دي خبر. څوک وایي چې مړي ژوندي دي، څوک وایي چې جادو شته دی، څوک وایي چې په نبي جادو شوی، څوک وایي چې تعویذونه او کوډ شته، وایي په رسول هم شوی وي. ستا دا ټول پلاران راجمع کا په ما یې وکړه، یاره جي مونځ کوم الحمدلله، یاره جي پلانی ډېر دینداره دی، څه شی یاره جي 5 وخته مونځ کوي. و د الله بنده 5 وخته مونځ دا په اسلام کې ډېره وړه غونې خبره ده. اسلام پورا 1.5 سپارے قرآن تعلیم تعالی درکئی پا دے 1.5 سپاروں کے ستا دے پرب باندے قسم وی لگ غوروں کا 1.5 سپاروں کے صرف مونز و رجا و حج و زکاة راغلی، صرف دا 5 سیزونے بس. دا خویوی صفحے کے ہم راضی بلکہ دا نیمی صفحے کے ہم راضی، دا خویوی لکیری کے ہم راضی. دا 1.5 سپارے اللہ چلر آلی گلی دی، دے 1.5 سپاروں باندے عملوں کا تو گورا چھ معاشرہ جوڑی گیاو کنا، تو گورا چھ قوم جوڑی گیاو کنا، تو گورا چھ روب جوڑی گی دا مسلمانوں کنا. بیا دی مسلمان لچوک لاس واچوی
بیا دے څوک په افغانستان باندې حمله وکي، بیا دے څوک په عراق باندې حمله وکي، بیا دے څوک کشمیریان تنگ کی، بیا دے څوک فلسطین ته لاس واچوي. ته ګوره چې څنګه اچي. اے مسلمانا تلا مسلمان نہیں، تا صرف دا منزنو والائے، تا صرف دا گیری والائے، تا صرف دا حج والائے، تا صرف دا زکاة والائے، تلا کامل مسلمان نہیں شوے. ما تاسو لویلی وچی پینزه حصی دین دے پینزه، آغا کی درے حصے معاملات دی. سو حصے 3/5 حصے پدے کے معاملات دی. خلق سر بچنگ ملاوے گے، دا چابا امداد سنگ کوے، قرض بچنگ ور کوے، خندا بچنگ کوے، جنگ دیشو جنگ بچنگ پالے، جرگ دیشو جرگ بچنگ کوے، وعد بچنگ کوے، خزے سر بچنگ تعلقات ساتے، فقیرانو سر بچ کوے، دشمنانو سر بچ کوي، حیواناتو سر بچ کوي، جناورو سر بچنگ سلوک کوي، مور و پلار سر بچنگ سلوک کوي، مشرانو سر بچنگ سلوک کوي. درے حصے دین دا دے. دا یورپ چنن جنت جوڑ دے، ولی جوڑ دے؟ پاگے کے دا درے حصے دین شتا، ہاگوئی کی درے حصے دین موجود دے. ہاگا چاہتا ضرر نہ رسائی، ہاگوئی دروغ نوائی، ہاگوئی غلا نہ کوي، ہاگوئی کرپشن نہ کوي، ہاگو بل انسان تا ضرر نہ رسوي، ہاگوئی دا ونی دشمنی نہ کوي، ہاگوئی دا بوٹو دشمنی نہ کوي، آغا دا چاہ حق نہ خوری. وحلے بتاوی پوگا باندے تالا برا واوڑی در توی بچی سوری، حلان کتاب وحلی پکار دادے چی تاور تویلی وی چی سوری، خواغا بدر توی چی سوری. درے حصے دین پکے دے، تم ور تختے شل شل دیرش لاکھ روپے توانوے، حل تازے چشے دی پکے نور ایت چشے نشتا. دا امن و امان والے دے، دا مزیو خوندون والی دی. زکا چی اسلام پدرو حصو باندے ہگوی عمل کوي، او یوا حصہ چے دے اگا عقائد دی. سلورما حصہ چے دے دین عقائد دی. عقائد ستوائی قرآن کی چے اللہ تعالی دا کمو سیزنو کم احکام رالی گلی دی حقیقتا عقائد ہوئی. مسلمان عقیدت ستوائی اللہ شتا، اللہ لوئی دے، او اللہ سر شریک نشتا، محمد رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دے، نبی دے، او شکر دے پنزو وقت منز کو جی مور پلار خزو بچے پیجن. دا عقیدہ دا. آئے ہائی مسلمانا دمرا خوچے دا تپوئے گی، والا دے نزیات ہندو پوئے گی، دے نزیات سکھ پوئے گی، دے نزیات عیسائی پوئے گی، دے نزیات یہودی پوئے گی. دا کمی خبری چھ تکوے دینا غوی زیاد پوئے گی. نو دا غا عقیدہ شتا، اگا تا اسلام وائے خواہ خدینا دا چور پسی منزو کی جمع تیدل مخی کو، پشمدار ہندو، پشمدار سکھ چھ پا گیرہ باندے بقاعدہ دیر مزل کی. اسلام دی دو درو خبر واقعی دیتا نوائی. مسلمان استا علماء ہم دا عقائدون ندی خبر. سو کوئی چی مڑی جوان دی دی، سو کوئی چی جادوشتا دے، سو کوئی چی پا نبی جادو شوے، سو کوئی چی تاویزونا و کوڈشتا وی پا رسولم شوے وے. ستا دا ٹول پلاران را جمع کا پمائے وکا چی پمائے نشی کوے پا رسول اللہ بے وکی. اتالا دمر وڑو کے شخصیت خکاری. مسلمانا او پینزما حصہ دین چھے دے آغا عبادات دی. سوما حصہ پینزما حصہ 1/5 بیا عباداتو کی مونز
بذات خود تقریباً چې شلمه حصہ ده. عبادات یوازې مانځه ته نه وایي، عبادتونه ډیر زیات دي. دا ټولو عباداتو کی مونځ بیا یو عبادت ته. تا دا ټول څلور حصے دین دی کفارو ته او مولایانو ته پرېښی دی. مسلمانا یوه حصہ دین پنځمه حصہ، په پنځمه حصہ کې په شلمه حصہ باندې ته عمل کوي. او بیا د لاس پورته کړي یا الله باران وکړي، یا الله اتفاق و اتحاد راولي، یا الله کفر ته شکست ورکړي، یا الله اسلام ته. کښېنه سړیه کښېنه، ستا دعا تا الله ته سوال کوي چې هغه الله چې د هغه دی تقریباً 4.5 حصے نه زیات دین دی د هغه مکمل پرېښی دی، ته نه منکر یې، خبر هم ته نه یې. 4.5 حصے صرف په 5.5 حصہ چې ده په هغې باندې عمل کوي. او نتیجه د تمام دین غواړي یا الله جنت راکړي. جنت د څه شي نتیجه ده؟ د ټولو 5 حصو باندې د عمل نتیجه ده جنت. د ورځې دیاړي ده 800 روپے ورځ ده، مزدوری اخلي. یو مزدور 8 غنټې مزدوری کوي، دی په دې 8 غنټو کې راغی، سهار 1 غنټه کار یې وکړ، هغه هم چل ول اخوا دیخوا، او دا 1 غنټې دی پټ شو او بیګاله راغی وی چې مال 800 روپۍ راکړه. تا ته دا مزدور څنګه ښکاري؟ روح ښکاري؟ تا ته به دا لیونی ښکاري. دقسې مسلمانه ما او تا لیوني یو. جنت